بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې محترمو زمونږ کم کلیپ ته دې حوالې سره ده چې آیا شب قدر په پوره دنیا کې یو دی که نو دا ځان له ځان نه دی. ډېرو دوستانو تبوسونه داسې وکړل چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تاسو کم چې تاغ شپې دي 21 23 25 27 29 په دې شپو کې تاسو شب قدر تلاش کړئ. نو کومنګ سوچ کو نو په سعودي کې 21 او 23 25 27 29 دا راځي. نو چې الته کې دا شپې وي نو دلته کې جوبت شپې پاکستان او هندوستان او بنگلاديش وغیرہ کې دلته کې جوبت دا شروع وي. که چرته دلته کې تاغ شروع وي نو الته کې جوبت شروع وي. بعض ممالک دا سدي چې دلته کې ورځ ده الته کې شپې، بعض دا سدي چې الته کې ورځ دلته کې شپې. دا به څنګه حساب کتاب سعودي سره دی دا او کنه د هر یو ملک ځان له شب قدر دی. ان شاء الله العزیز په دې کلیپ کې مکمل وضاحت دا تاسو ته درکوم. او بل دا چې څه قسم نه سي آسان غونډه عبادت کو چې د هغه په وجه باندې الله پاک مونږ ته د شب قدر ثواب دراکي. محترم دنیا خلکو په دې مسله کې ډیر زیات اشکال لري او د هغه په کې ډیر زیات سوچونه کوي کړي یو چا سره به تکي کله بل چا سکه کله بل چا تکي. ان شاء الله عزیز محترم زتا سره شیر کوما چې د دارالعلوم دیوبند کا فتوا د دې حواله سره او د مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه کما فتوا چې هغوی سوی او د مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه کما فتوا هغه تاسو سره شیر کوم چې هغوی د دې مسلې حواله سره سرایګان دي. یاد ساتئ محترمو دارالعلوم دیوبند چې کوم فتوا ده هغوی دا وایي چې پوره دنیا کې اختلاف د مطالعه دی. یو ځکه نور یو ټیم باندې راوهیږي، بل ځکه نور بل ټیم باندې راوهیږي. را دې اختلاف د وجه هغوی دا وایي چې د هر یو ملک شب قدر د بزان لزان لوي. دغه رنګ فرمایي مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې کوم عبادت الله پاک د کوم سیز لپاره مقرر کړی دی هغه وهراله نو هغه عبادت باندې څومره ثواب دی دا به ته حاصلېږي. مطلب او خلاصه دا را چې د شب قدر کوم ثواب دی الله پاک د شپې لپاره مقرر کړی دی. کو چرته د شپه په کوم ملک مراله 27 تاریخ نو الته کې به صحیح دا به شب قدر لکه څنګه چې کوم ځکه نه هم د ذوالحجې په کوم ځکه مراله نو الته کې به د عرفې ورځ نو دوی به دا قیاس کوي په منځونو باندې لکه موږ د ساري منځو کو په سعودي کې لا خلکو پېشمنه هم نه کړي. دلته کې موږ د ساري منځ تقریبا اوس په رمضان کې 15 بجې کو نو الته کې کېدای شي و بجې حلق موس کې یا ونیو بجې حلق موس کې. نو څنګه چې اختلاف په منځونو کې دی دلته کې موږ د ماسوتن منځو کو الته کې هغه 2 غنټه بعد د ماسوتن منځ کې. او دغه رنګ مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا اختلاف د مطالعه دی. څنګه چې اختلاف د مطالعه مختلف دي نو دغه رنګ شب قدر د هر یو ملک د هر یو شهر دا وزن لزان لوي. یاد ساتئ محترم کو په سعودي کې 27 تاریخ وي نو الته کې و شب قدر وي. کو چرته پاکستان کې 27 تاریخ وي دلته کې و شب قدر وي. که چرته په نور ممالکو کې 27 تاریخ د رمضان المبارک وي نو الته کې به شب قدر دا بالته کې وي. نو څومره چې حل کړي په څومره ملکونو کې دي په کم یو ملک چې 27 تاریخ روزه وا مطلب کړه حل کا 26 روزه 19 شپه کې او کله د 20مه شپه چې کومه ده نو په دغه شپه یا دغه شپه چې کم ځکه وي دغه ته کې محترمو د شب قدر دا شپه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې کم سړی د ماسوتن منځو کې د انسان ته الله پاک د نیمه شپې د عبادت ثواب ورکړي او کم سړی چې د سار منځو کې جمع سره نو د انسان ته الله پاک د نیمه شپې د عبادت ثواب ورکړي. گویا چې کم سړی د ماسوتن منځو کې او د سار منځو کې جمع سره نو د انسان ته الله پاک د تمام شپې د عبادت ثواب ورکړي. نو کم سړی چې په 27 تاریخ باندې یا 29 تاریخ په شپه باندې یا 25 یا 23 یا 21 په شپه باندې چې د ماسوتنی او د سار منځ جمع سره کی ان شاء الله عزیز الله پاک وتا د شب قدر ثواب دا لازم ورکړي.
نو خلاصه محترم دا شو چې د هر یو ملک وا ځان نه شب قدر داوي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته